اللہ سبحانہ و تعالی قرآن عظیم الشان کی فرمائلی دی چې کمی زنانا داسی زنانا چې د اسلام کار کئی یعنی د منز او روجی پابندی کئی د گناہ او ثواب د کارونو خیال ساتی یعنی د گناہ د کارونو نزان ساتی او د ثواب چې څومره کارونه دي هغه کئی او کومی زنانا چې ایمان برابر ساتي یعنی د قرآن او حدیث نه خلاف پس خبره کې زړه نه لګي یعنی هر کار چې کم دی هغه د قرآن او د حدیث مطابق وي او کومې زنانه چې تابعداري اوسي یعنی ځان نخی او تکبر او غرور نکی بلکې تابعداري وي او کمی زنانا چی خیرات او زکات ورکی او کمی زنانا چی روجه نیسی او کمی خزی چی خپل عزت او آبرو ساتی یعنی د غیر سړو سرا نمخامخ کیگی او خپل آواز ورتا نه اوری او د شریعت نا خلاف کپڑے نه اغوندی او بے ضرورتا د چا سرا د خندا خبر نکی او دغه شان د هر قسم بے شرمی نه پرهیز کوي او کوم زنانا چې الله پاک ډیر یادي یعنی پزړه کې هم د الله پاک خیال لري او پجبه هم الله پاک یادي نو نتیجه صدا د داسي زنانو د پاره الله تعالی خپل بخشش او لوی ثواب تیار کړی دی او فرمایي کومی زنانا چې نیک بختی وي په هغوی کې دا خبرې وي چې هغوی تابعداري وي او که خاوند کور نوي نو هم خپل عزت ساتي او د خپل عزت حفاظت کوي او الله پاک جل جلاله فرمایي داسې بیبیانې خوي چې د شریعت د کارونو پابندي وي او د هغې پابندي کوي او عقیده ټیک وي او دوی چې کم دے تابعداری کوي او کله چې تری خلاف کار وشي نو فورا توبه کوي او د الله تعالی په عبادت کې مشغولی وي او روجی نسی دا د قرآن عظیم الشان د بعضو آیاتونو هغه مختصر مضمون می درته وې چې کومې زنانا د دین اسلام څومره حکمونه دي هغه پوره کوي د کرنګي د ګنا نه ځان ساتي د ثواب په کارونو کې وړاندې کیږي او د قرآن او د حدیث مطابق زندگی تیری او دا د الله په لار کې خرچم کوي زکاتم ور کوي نفلی صدقم کوي د خاون په اجازت باندې د کرنګي نفلی روجیم نسی فرضی روجیم نسی خپل عزت او آبرو ساتي یعنی حیا پکیوی پرددار زنانوی او د هر قسمه بے شرمی نه پرهیز کوي الله سبحانه و تعالی فرمایي چې داسې زنانه چې ذاکری وي یعنی دا ټول صفات پکې موجود وي الله رب العزت فرمایي چې دغه زنانو د پاره بخشش دی یعنی مغفرت دی او دا یو لوی انعام دی د الله سبحانه و تعالی د طرفنا او دویم دا چې د دې زنانو د پاره اجر عظیم دی نو هر زنانه ته دا پکار دی چې دغه بهترین صفت او دغه بهترین او صاف او صفاتونه چې کم الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم الشان کې ذکر کړی دي چې هر زنانه دا کوشش وکړي دغه او صاف او صفاتونه ځان کې را پیدا کړي او خپل زندگی اغا د الله سبحانه و تعالی د احکاماتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنن هدا مطابق تیر کی ګورا یعنی په دین اسلام کې د ځان نکارونه اونکی نو دغه سي زنانا دا بهترین زنانه دي د داسې زنانو صفت شوه ده او دې زنانو ته لوی درجه به د قیامت پر ورځ ملاويږي